نبی علیه السلام وی چې داسې څوک نشته چې د کعب ابن اشرف نه مونږ خلاص کړي دمم کړي چې کیسه ولا غوسه کړي. نو ده به د یهودو هغې کشرانو ته وایي تاسو خو ډېر دلګان نه یې، ډېر بې غیرته یې، ګوره مشران یې دله ووژنه او تاسو دلته په قلاره ناست یې. کعب ابن اشرف یهودي دله تعلق د بنو طی قبیلې سره او په بنو طی قبیله کې یو بله وړه قبیله وه بنو نبهان. د بنو نبهان سره د کعب ابن اشرف یهودي تعلق او د ده د مور تعلق چې و نو هغه د بنو نذیر سره و. بنو نذیر کومه قبیله چې وه د هغې سره تعلق ساتو د مور چې وه. دا کعب ابن اشرف یهودي دا یو انتهایی مالدار انسان او مالدار سړی و او دا کعب ابن اشرف یهودي دا د یهودو یو غټ مولا او غټ سردار او دا کعب ابن اشرف یهودي چې نو دله الله خایس هم ډېر زیات ورکړی. بل دا و چې دا کعب ابن اشرف یهودي چې نو دی غټ شاعر و او په هغه زمانه کې چې به د چا سره شاعر و د هغه د خپلې قبیلې په تایید او په مرسته کې به هغه اشعار وي. نو دا د هغې خلکو دپاره یوه لوی د ویاړ خبره وه. لکه په نن زمانه کې چې د یو کس سره د یو سړي سره د یو قام قبیلې سره د یو جماعت سره د یو تنظیم او د پارټۍ سره د هغه سره مکمل میډیا په لاس کې نو چې چا طرف ته میډیا سیوای نو د هغه زور هم سیوای. نو دا کعب ابن اشرف یهودي چې نو د خپلې قبیلې سره د یهودو سره داسې کلک ولاړ او شاعر و نو د هغوی سره هغه ټول پاور په لاس کې یو خو دی شاعر و ښه شاعر و شاعري به یې کوله او بل دا و چې مولا مو بل دا و ښایست پې هم حد تمام و ښایسته مو او مالدار مو. دی کعب ابن اشرف یهودي ده به د نبي علیه السلام په زم کې انتهایی خطرناکه شاعري کوله. د نبي علیه السلام په بدنامه کې به خطرناکه شاعري کوله. د نبي علیه السلام بد به بیانول او شاعر چې کوم الفاظ ذکر کوي او کوم ټکي راوړي او راجمع کوي نو هغه هر سړی په مینه او په خوند باندې اوري او د هغې نه مزه اخلي. نو دې خلکو به د کعب ابن اشرف یهودي اشعار هم په مینه اورېدل او په هغې کې به د نبي علیه السلام بدي بیانېده. نبي علیه السلام ته نه ډېر زیات تنګ راغلی، صحابه کرام ته نه تنګ. یو ورځ نبی علیه السلام وی امام بخاری صحیح بخاری کی روایت ذکر کړه. نبی علیه السلام وی من لکعب ابن اشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلی الله علیه وسلم. یار د کعب ابن اشرف دپاره څوک په تیار نشي. نبی علیه السلام ناست ملګرو ته وی صحابو ته وی د کعب ابن اشرف په باره کې به څوک تیار نشي چې د نه دا سر جدا کړي ځکه د ده نه د الله او د الله رسول ته نه انتهایی تنګ دي. نو داسې څوک نشته چې پیدا شي چې په ده پسې لاړ شي او سر ته نه راوړي. نبی علیه السلام ته ډېر تکلیف و، ده په ډېره بد اخلاق وځول. علماو ذکر کړي دي چې دا خطرناک شاعر او په اشعارو کې به ډېر مذمت د نبی علیه السلام بیانو. دې چې کله جنگ احد شو نو دې راغی مکه مکرمه کې چې کم سرداران د یهودو وژلی شوي نو ده به د یهودو هغې کشرانو ته وایي تاسو خو ډېر دلګان نه یې، ډېر بې غیرته یې، ګوره مشران یې دله ووژله او تاسو دلته په قلاره ناست یې. د جنگ خلق په تیاره او د هغوی کشران به یې جړول په اشعارو باندې.
د یهودو صفات په کول چې صفاتونه به کول چې مشران هم داسې او تاسو دلته غلي ناسي او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ستا پلار یا رور یا قام قبیلې والا چا وجلی او بل سړی تاله پیغور درکړي ډېر دله نه د خپل پلار بدل دی وانه بس اگر که تا معاف کړی ولیني ته به بیا بولې وجنې به د خپل مخالف ده به دا طریقه کوله نو نبی علیه السلام وایي چې داسې څوک نشته چې د کعب ابن اشرف نه مونږ خلاص کړي دمم کړي چې کیسه وله غوسه کړي یو صحابي دی نبی علیه السلام مجلس کې ناست دی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه محمد ابن مسلمه پاسې رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته وایي زه به وله کار دوام کوم زه به یې قتل کړم زه به یې ووژنم خو نبی علیه السلام ته وایي د یو څو خبرو اجازت راکړه د الله رسوله څوک چې وجنې د چا په قتل پسې چې ځي نو هغه ته به خامخا څه هیله جوړی هغه ته به خامخا څه خبرې تیاری او بیا کعب ابن اشرف دا خو یو غټ سړی دی غټ سردار دی ده ته به خامخا څه پلان جوړول غواړي نو داسې وکړه چې د څو خبرو اجازت راکړه چې څه هیله والا جوړه کړو نو قتل وکړه نبی علیه السلام ورته عزت ته اجازت دی تا ته دې خبرو اجازت ته ګناهګار باندې لاړ شه مطلب یې دا و چې څه خبرې به داسې جوړوم چې دا خبرې یو طرف په داسې ښکاري چې دا دې رښتیا وي صحیح وي په حقیقت کې دا خبره او وروسته به هغه خبره یې دروغ نو د دروغو صحیله به ورته جوړو نبی علیه السلام محمد ابن مسلمه له اجازت ورکړه چې ته د کعب ابن اشرف په قتل پسې ځې نو تا ته به د هغه د قتل د ویلو پورې تا ته د دې خبرو اجازه دی چې ته پکې څه هیله د هغه د قتل جوړه کړي او دا د جنگ طریقه ده د جنگ طریقه دا ده چې ته خو داسې څوک نشي وژلی چې ته به راشي مسلح را روانې او هغه غټ سړی دی ته به یې څنګه وژنې تا به خامخا په خلاف کې وژنې نبی علیه السلام ته ویي زه به ولاړ شم او د کعب ابن اشرف کار به زه ختم کړم دا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه روان شو او ځان سره یې ملګري روان کړو پای کې یو د ځان سره ملګری روان کو ابو نعیله رضی الله تعالی عنه د ځان سره روان اته وی راځه دواړه امام بخاری دا واقعات تفصیلی ذکر کړي دي دواړه بلاړ شو دی لاړو دی چې لاړو د کعب ابن اشرف والا دا کعب ابن اشرف چون دا سردار دی او دی با د خپل کور په دویم چت باندې پاتې کېدو ځکه یو خو مشر او سردار او تاخي اوچتو نو رسایي وته لګه ګرانه نو دی لاړ ملاقات یې سره وکړو ملاقات کې ورته وایي چې تا ته پته ده مونږ د سړي ملګرتیا کړې دي ایمان هم پرې راوړی محمد نه دی پرې محمد هم ایمان راوړی دی نو په ړومبۍ کې لږه ګزاره کوله خو چې بې هیله کار خراب کړی دی بس خو چې سار کېږي موږ چې چاند نه راوړی چې ماښام کېږي موږ چې چاند نه راوړی نو اوس بس د شرمه سویلی شونه ځکه چې ایمان هم راوړی دی او اوس را سره د خوراک څښاک څه پاتې نه دي ټول په چانده کې لاړو نو داسې وکړه چې مونږ له څه غله راکړه خوراک دپاره چې کور ته اوسو بچو له خرچه اوسو دا کعب ابن اشرف داسې وخاندل وی خیر دی دا څه خبره نه ده دا لومړۍ ورځې دي دا خو اوس لا شروعات دي او دا نوې نوې خبرې راته کوي او تماشه کوه دوی به هم چړته کښېني دا یو هره ورځ نوې نوې خبرې درته کوي چې دن دا وشو دن دا وشو ورکه دا خو له لومړۍ ورځې دي چړته به هم کښېني خو لږ صبر وکړه دی ورته وایي چې ګوره مونږ ته هم څه لار رانه خطا ده خو بس اوس شرم دی واپس کېدي دي شونه خلک پر رانه پیغور راکړي چې پرون مې ایمان نه وړو ملګرتیا مو کړه نن بیا واپس شوه نو اوس ته مونږ له دوره سره راکړه چې خپلو بچو له خوراک ووسو وربشې راکړه غله راکړه دی ورته وایي چې ټیک ته خبره برابر ده غله به درکړم خو داسې کار وکړئ چې ستا څه پته لګي خو سبا وتښتې تا له به زه غله درکړم په قرضو باندې خو سبا ته ستا پته خو نه لګي چې کیدای شي وتښتې
نو داسې کار وکړه چې موږ سره ګاڼه کې سکې ده ګاڼه کې به را سره سکې دي نو زه به تاسو له چې دی نو هغه څه وکړم قرض غله درکړم دوته ټیک د ګاڼه کې خو سشتې نه څه د سره کېدو خو په ګاڼه کې طریقه دا ده چې په ګاڼه کې تاسو سیس کې خو د دې نه به دغه سړی پیدا نه اخلي لکه نن سبا سے منځ کې خبره کوم که نه نن سبا خلک ځمکې په ګاڼه کې ږدي وي هلکه مال یو 10 لک روپۍ راکړه او د ونه هغه ځمکه چې ده نو 2 کناله ځمکه ده هغه به ستا سره په ګاڼه کې رهن به ستا سره دی ورته ټیک ته په تا نه ما 10 لک روپۍ درکړې تا سره په ګاڼه کې زما سره په ګاڼه کې د کته ون ځمکه یي د ده اوس د دې ون نه ځمکې سره 10 لک روپۍ خو د ده امانت یې پرتې دي که کال پس دي که میاشت پس بیا به یې واپس کړي خو ته چې دا 2 کناله ځمکه واغسته نو دې نه پیدا اخلي د هغې پورې به کرونده دا سړی پې کوي دا چا سره چې ګاڼه کړه په دې ګاڼه کې په دې رهن کې طریقه دا ده اصول دا دي چې چا د سره کم څیز ګاڼه کو دا به همدغسې پروتي پیدا اخیستل دې نه حرام دي ناجایز دي تا پې فصل وکړو فصل دې واغستو د دې فصل خوراک کول او خوړل دا حرام دي ناجایز دي تا سره چا ځمکه کېښوده په ګاڼه کې په رهن کې کېښوده نو دغه ګاڼه به داسې پرته لکه څنګه چې دغه خوشې ډاګه ده پیدا به ترې نه اخلي نو ده ورته وایي چې ما سره په ګاڼه کې څه کېدی دوی سره نشته ګاڼه کې څه د سره کېدو دا ګاڼه دې دپاره ږدي که سبا دا سړی وتښتي نو دا ګاڼه لکه مثال په طور په یو ځای کې په 15 لک روپۍ کنال ځمکه ده نو دی به 10 لک روپۍ چې اخلي دی به 2.5 کناله ځمکه کېږي په ګاڼه کې یا د 10 لک روپو مقدار څه څیز نو که دی دا پیسې واپس نه کړي نو دغه سړی به دا ګاڼه خرڅه کړي دا څه چې ګاڼه کې دي نو په هغې باندې به پیسې ځاله نه غېږي هلکه که قرآنې کړه که نه بیا به دې وومه او بیا به زه یې پورته نو داسې کار وکړه چې لږ برابر کړي نه ښه شاته ځئ اسماعیل ناست دی بیا وایم چې 2 پړقه دې برابر وي نو ګاڼه کې طریقه دا چې دې دا ځاله خرڅه کړي او پیسې پې نغدي کړي نو دې ورته وایي چې ما سره به ګاڼه کې سګدی دا کعب ابن اشرف ورته وایي نو هغه ورته وایي ګاڼه کې خو موږ سره څه نشته چې کېدو مختصر خبره کوم ټیم پوره دی بس کوم نو دې ورته وایي چې سره نشته دا خپلې ښځې ما سره ګاڼه کوي دا کعب ابن اشرف ورته وایي دا خپلې ښځې زما سره ګاڼه کوي جو ټیک ته زه به درې غله درکړم اوس یې بچونه هغه ورته وایي چې دا خو ډېر نیچه خبره دې وکړه دا خو د عقل نه غورځېدلې خبره ده نو داسې سخته خبره خو کوي نه ځکه چې هلته خو پلین جوړي وجني یې نو دې ورته وایي چې یاره تا ته خو پته لکه ستا ښایست هم سیوا دی او ښایسته نو که موږ تا له خپلې ښځې راوستې نو ګرانه ده چې واپس موږ سره لاړې شي واپس موږ سره نیسي بیا به تا سره پاتې نو دا زنانه خو ګاڼه کې نه شو کېنولی وي ټیک ته چې زنانه ګاڼه کې نه شي کېنولی داسې وکړه چې بچي را سره په ګاڼه کې کېنوه دا بچي را سره ګاڼه کوي زامن راولی دې ورته وایي یاره دا خو ځکه نه شو کولی چې سبا زموږ دا بچي غټ شي نو خلک به ورته پیغور کوي چې مړه د پلار سره دی پاو وړلی و په پاو په 2 سېره وړو کې چې دی نو تاسو په ګاڼه کې کېنولي وی تاسو خو عجیبه خلک یې اوس تاسو د خبرې شوی نو سبا به بچو ته پیغور کېږي د هغې په وجه باندې بچي هم نه شو کېنولی وی ټیک ته چې تاسو دا نه شئ کولی جو غله پاتې ده نه در کوم د لځی خپل کار کوه چې ګاڼه نه شئ کېښودی دا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته وایي وي داسې به وکړو چې زمونږ سره تورې دي زغرې دي ابه د سره په ګاڼه کې کېدو او ستا هسې الرېډي جنګونه شروع دي په جنګ کې به دې په کار راشي که مونږ تا غله واپس نه کړه په ټیم باندې دې ورته ټیک ته چې دا واړه او زنانه را سره نه شي کېنولی او تورې زغرې راوړی ابه ګاڼه کې پرتې دوی لاړ تورې او زغرې چې دی نو هغه راوړی دا محمد ابن مسلمه دی رضی الله تعالی عنه او ابو نایله رضی الله تعالی عنه دوی سره څه ملګري بس دوی لاړو تورې راواغستې دا تورې دې دپاره راوړي چې سر دې ګټ کړي خو چل جوړوي هسې توره دغې ځای ته را دننه کولی نه شي کوم کې چې کعب ابن اشرف یهودي دی هغه سره خو خلک ته تورې دي
حساب کتاب برابر دی نو په دې باندې اوس را دننه کوي دې مجلس ته دی بس ټیک ته وي موږ ځو وي که نن د وخته ورسېدو چې نن به یې راوړو او که نن د وخته ونه رسېدو نو سبا به دی دا اوس په دې خبره کې بله طریقه جوړوي دوی اوس د دې ځای نه وځي نو دې ته طریقه جوړوي چې دوی به ځان ماښام ته ناوخته را رسوي دوی چې لاړه د هغې ځای نه تورې ډالونه راواغېسته را روان دي چې راله نو داسې ماسخوتن تیاره لګېدلې ده چې راورسېدو چې راورسېدو ور یې ورته وډبو وی محمد ابن مسلمه یې موږ بار ته راوړو تورې او ډالونه م راوړي دا په ګاڼه کې ږدو موږ له غله راکړي دې چې راوتو نو دې کعب ابن اشرف یهودي ته ښځه وایي ای بار ته مه وځه وي ځکه وي د دې اواز نه نه دی دا اواز دومره خطرناک دی چې د دې نه د وینو بین راځي دا په نفسیاتو باندې پوهه خلک د خبرې نه به اندازه لګولی چې دا خبره دی به کومه توله باندې کوي وي د دې خبرې نه بین داسې د وینو راځي وي د بار ته مه نه خو یو سیاسي سړی و سیاست پې کولی اوس چې سیاسي سړي د هر وړو کې لوی سره سلام کوي نه دې دپاره چې سبا ووټ راکړي نو دې ورته وایي زه خو یو غټ سړی یم او سردار یم زه خو به خامخا دا خو چې دی بار چې راغلی دا خو یو ابو نایله دی او ابو نایله چې دی دا زما رضایي رور دی ابو نایله چې د رضایي رور دي دواړو په یو وخت کې د یو زنانه پرېښودې او دا بل چې دی نو دا محمد ابن مسلمه دی خو راغلی په ګاڼه کې را سره سامان دي وړولی ورکوم غریب دی دی راووتو دوی بار ناست دي مجلس یې ولګاو ګپ لګي د دې کعب ابن اشرف اوږده اوږده ویښته بس ټیم پوره دی بس کوم چې دا پشته به بیا وګورو لږه پاتې ده بس خو ټیم هم پوره دی نو دې چې راووتو بار ته د غټ غټ ویښته پرېښوي د کعب ابن اشرف غټ غټ ویښته هغه ویښته یې ښه برابر انځلي وو واپس یې غوړ کړي وو منګس کړي وو نو دا غوړ ویښته چې منګس کړي دا پړک کوي او بل دا چې په دې ویښتو کې عطر لګولي وو دا د عربو دستور دی د هغوی کلچر او کلتور دی چې هغوی عطر استعمالي ډېر نو په دې ویښتو کې ځان له عطر لګولي دي چې بار ته راووتو نو دا محمد ابن مسلمه ورته وایي چې ډېر ښایسته ویښته دي پرېښي ډېر برابر دي او بل خوشبویي پکې ډېره ښکلې لګېدلې ده نو که ستا اجازت وي دا ویښته ته یو خاص بینو منه او ته یې بین که ګندې کیسې دي راپاسېد ویښته یې ولې بین کړه لاس ماسې پکې وو ډېر زبردسته خوشبویي پکې لګېدلې دا کعب ابن اشرف ورته تا ته دا پته ده چې دا خوشبویي چا تیاره کړې ده پخوا به زنانه و خوشبویي تیاروله په عربو کې وي دا زما ښځې تیاره کړې ده او د دې په شان خوشبویي په عربو کې بل څوک نشي تیارولی نو دا زما ښځې تیاره کړې ده ځکه دومره ښایسته خوشبویي ده دوی بیا ناستې خبرې ترې کوي خو د مخکې نه مشوره دا کړې چې دا سړی پهلوان دی ګوره د یو کس ته کنټرول کولو نه دی او هسې نه چې په جذبه کې راشي او بېدریغه ګزار وکړي ګوره سړی به رانه روغ هم پاتې شي او مونږ به خراب کړي نو چې ما تاسو ته دا نه ویلي چې ما مضبوط نیولی نه دی نو تاسو به د هغې نه مخکې ګزار نه کوئ دا محمد ابن مسلمه ورته هغوی ته ټیک ته ملګري په سلا باندې کار کو لږ ټیم چې تېر شو ګپ لګېدو دی ورته وویې کعب که ستاسو اجازت وي د خوشبو ډېر خوند راکړی نو یو پیره به بیا بین کړم دی ورته ویې ولې نه وي بلکل بینولی شي سر یې ورته رابره کړو اسې ناستو سر یې ورته رابره کړو وی بینې کړه نو هغه راغی بلې سر کې ونه ګوتې وایي دا غټ غټ ویښته دي او خوشبویي ترې نه راکاږي د د مخامخ خپل ملګري ناست دي تورې ورسره دي هغه یې دلته راوړي په ګاڼه کې ورته ږدي که نه نو چې د سر کې وله ګوتې والې خوشبویي ترې نه راښکله چې د ویښتو کې وله لاس ډوب کړو چې لاس یې وله ډوب کړه په دې ویښتو کې او کلکې په دواړه لاسه باندې ونیو او ملال یې وله زنګون ورکړو نو اشاره یې وکړه وی وایي وخی دی نو په مری کې په توره باندې ورسره دي نه جدا کړو کعب ابن اشرف په دغه ځای کې مردار د هغه ځای نه د کعب ابن اشرف سر راواغستو او را روان دي راله نبی علیه السلام ته د کعب ابن اشرف سر وغورځو وي دا هغه کعب ابن اشرف یهودي دی چې د نبی علیه السلام په شان کې به ګستاخانه الفاظ استعمالول دا هغه کعب ابن اشرف ته چې د نبی علیه السلام کې به په شان کې به چې دی نو د ګستاخۍ اشعار وي او تېره جمعه کې موږ دا ویلو چې قاعده دا ده
چې چا د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه د توبه دار چې سر وته نه جدا کیږي او کو الله نه چې مخکې مسلمانی کو مسلمان نو به دې قتل کیږي دی بچ دینو وجل کیږي چې چا د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه آی باندې 13 جمعه کې مون خبره کړو په دې باندې مستقل دغشته ما یو جمعه په دې باندې مستقل کړو په ګستاخی رسول باندې چې آیا د وجل څنګه دی چا چې د الله په شان کې ګستاخی وکړه چې وی چې الله داسې دی او الله داسې دی او الله داسې دی چې د الله هر څومره بد بیان کړو د توبه دار چې په خپل باندې توبه وباسي چې زه مرتد شوم واپس می ایمان راوړو نکاح می تازه کړه د دو وجل په اسلام کې نشتی چې چا په الله پسې بد وي توبه به وباسي نکاح به تازه کوي چې د ایمان به بیا دوباره راوړي شته اعمال چې هغه دوړو شو خو که چا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه نو د توبه په جبه باندې نه قبلېږي سر به جدا کیږي دا طریقه ده بس اسلام دا خولي حافظ ابن تیمیه چې په دې باندې مستقل کتاب کړی